په شیزونه داسې دي په عقل پرده راولي او چې کله په عقل پرده راشي بیا انسان ښه او بد نه پیژني بیا انسان د فایدې او د نقصان په مابین کې تمیز نشي کولی بیا انسان نفع او نقصان پیژني نه یو شی په هغې کې دا شراب دی الله پیغمبر فرمایي څوک چې شراب اسکي د شارب الخمر په عقل باندې هر وخت پرده وي نو دې وجې نه قرآن مجید کې ورته فرمایي ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې شراب مو اسکلي ګوره مانځه ته به نه راځئ ځکه یو واقعه مخې ته راغلې وه حضرت علی رضی الله تعالی عنه نور صحابه کرامو په هغه وخت کې شراب دا جایز و حرمت یې نه راغلی نور خو شرابو کې نشه موجوده وه په عقل پرده راویستل دا موجود و نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په دعوت کې د شرابو انتظام او شراب وسکل شو بیا د ماښام منځه ټیم دی اختلاف شته په روایاتو کې یا د ماستنې منځه ټیم دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه جمع ته مخکې شوی قل یا ایها الکافرون سورت وروسته نو لا اعبد ما تعبدون دی دا آیت مبارکه ولستو به اعبد ما تعبدون ای مشرکانو د کوم خدایانو د کوم بوتانو چې تاسو عبادت کوئ مونږ هم دغه عبادت کوو نو دا څونه شرکیه جمله وه څونه غلطه ترجمه وه د دې آیت مبارکه رسول الله مبارک ته پته ولګېده د جبریل امین رالی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا خپلو ملګرو ته ووایه چې حالات د نشه کې به مانځه ته نه نږدې کېږئ ځکه دونه غټه غلطي شوې سهوه شوې په مانځه کې چې هغې سره توحید نه خبره شرک طرف ته لاړه نو په حالات د نشه کې به مانځه ته نه نږدې کېږئ ډېر صحابه کرام داسې وو هغوی شراب پرېښودل وي دا به نه څکو خو چونکې حرمت یې نه و راغلی بیا دې نه پس حرمت رالی نو چې کله حرمت رالی صحابو کرامو خو بیا شراب پرېښودل دا په عقل پرده راولي او دویم شیز غصه ده په غصه کې دنده داسې نشه پرته ده چې دا د شرابو نه هم تیزه نشه ده دا په عقل پرده راولي یو تره رالګېدلی و دونه وړه ماشومه یې په تمانچه ویشتې وه نو بیا ونیولی شو د هغه نه پوښتنه وشوه په دې پېښور کې د څو کالو مخکنۍ خبره ده دا ماشومه دې ولې وویشتوې د روژه په وخت کې شور کو په عقل یې پرده راغلی وه غوسه شوی و شور یې کو بیا مې تاسو دلته ویلي وو دوه ورونه یو بل ته غوسه شوي وو په دونه ځمکه باندې نو د یو بل نه یې قتلونه کړي وو شپږ کسان یې په هغه ځای کې دواړه په خپلو مړه وو بیبیان یې مړه وي بچي یې مړه او نور ماشومان درې ماشومان یې دا زخمیان وو او دا چې زخمیان وو چې د هغوی په خېټه کې دننه ګولۍ نښتې وې د تمانچو شپږ کسان یې دوه ورونو په خپل مابین کې خپل ورونه خپلې رونداریانې او خپل رور دواړه طرفه دا د یو بل نه قطر کړل غوسه یې سړه شوه نن هم هغه ځمکه شته نن هم هغه کور شته نن هم هغه دیوال به یو فوټ را دیخوا شوی او خوا شوی نه وي چې په کوم ځای و په حق ځای به یا کوم بنیاد چې کېده هغه بنیاد به نه وي پوره شوی خو زما مسلمان ورور په عقل چې پرده راله شپږ قتلونه یې وکړل دا یې د خاورو لاندې کړل دی به د قیامت په ورځ د دې قتلونو حساب هم ورکوي او د دغه زخمونو حساب به هم ورکوي او په خپله هم دی د قیامت په ورځ باندې په داسې کیفیت راپاسي لکه چې د ځان په خپله قتل کړی د ده د لاسونو نه به وینې څاڅي دا په عقل پرده راولي دا څونه قتلونه چې په کورونو کې دننه کېږي دا د دې وجې نه کېږي په عقل باندې پرده راځي په عقل باندې پرده راشي انسان بیا په ځان نه پوهېږي دې وجې نه روایاتو کې راځي چې د غصې دپاره وظایف هم شته دی خو د غصې دپاره د ټولو نه بهترین معمول د الله تبارک وتعالی نه دعا غوښتل دي چې خدای دې نه مې بچ کړي ځکه دا د شرابو غوندې نشه ده دا د شرابو په ستا په عقل پلار سړی نه پیژني بیا مور نه پیژني رور نه پیژني کشر رور نه پیژني بچي خپل نه پیژني پردی خپل نه پیژني ګاونډي پس څه دې وکړل تاسو په دې بازارونو کې وګورئ دا خلک چې یو بل ورغلي په ډک بازار کې یو سړی دا خوښوي چې په ډک بازار کې دی یو لسو او شلو تلو زه نیولی یم او زه دې زورونه کوم او زما دې کپړې هم شلېدلي او دنیا دې زما تماشه کوي او زه دې دا چغې هم وباسم او کنزل دې هم کوم دا یو مسلمان خوښوي دا نه خوښوي مسلمان دا خو ځان په خپله شرمول دي خو کله په دې پوهېږي چې ځان سره مې زیاتې وکړو ځان مې وشرمو خلکو زما تماشه ولیده دا ټوله دنیا مې ځان ته تماشګر درولې وه چې کله دا غوسه سړه شي او د کور ته لاړ شي نو بیا ورته پته لګي چې او دې ځای کې دا غوسه نه وه پکاره ځکه په ډک بازار کې مې سړی مې ووهو یا مې ونه وهه د هغه سره مې حساب کتاب برابر که یا برابر نه کو خو ځان مې وشرمو په ډک بازار کې په دې وخت کې دی غوسه شوی په عقل یې پرده راغلی وه کور ته لاړ بیا دې پوهېږي څونه قاتلین میډیا مخې ته راغلي دي رونه یې قتل کړي دي پلرونه یې قتل کړي دي په خپل کور کې دننه بچي یې قتل کړي دي
بیا وروسته جاړي، اعتراف کوي، فریادونه کوي، محنتونه کوي، افسوس کوي، خو په هغه وخت کې وای په ځان پوه نه شم. په ځان ولې پوه نه شي؟ په عقل دې پرده راغله.